الله سوار به د سړي وایي چې زه بخښونکی ذات یم که نه بیا چې کوم د مسلمان شو خبره یا ته واورئ ریکوست د چا عزت د چا جامه دې پورې خندا دې پورې ملنډې مه کوئ نو زه معافي غواړم زه ندامت کوم زه راغلی یم دلته خپل علاج دپاره راغلم چې سر زه کنفیوز یم زه ټینشن کې یم زه ډپریشن کې یم ما راوباسئ د دې ځای نه ما یو ښه ماحول ته جوړ کړي نو زه معافي غواړم د خپل رب نه یې غواړم دا کوم الفاظ چې ما نه د خولې نه وتي وو چونکې زه هغه وخت کې ډپریشن زه هغه وخت کې په یو نشه حالت کې وم نشه څه شی دی یو د ځوانۍ نشه ده یو د مستۍ نشه ده یو د غریبۍ نشه ده یو د ډرګز نشه ده یو د ډپریشن نشه ده په دنیا کې موږ څه کوو هسې تاسو ما ته دا وویل دا خلک چې لګیا دي دا ویډیوګانې کوي ما پسې کنځلې کوي دا علاج دی دا علاج نه دی سر ما خو الټه ځان خپل فیملي ټول واړه مې مخامخ کړي بس فایر مې کولو ځان مې شوټ کولو څه چلو شو تاسو وسلې بس ګندګي لاړه ختمه شوه د الله په در کې به بیا سي نو ملګرو دا بس تاسو دعاګانې مې سپورټ به مې زموږ سر موږ سره دی ډېر ښکلی ټیم دی زه په سیف ځای کې یم الحمدلله رب العالمین او بھائی چې الله وایي چې زه بخښونکی ذات یم که نه نو ای بنده پلیز ریکوست د چا عزت د چا جامه دې پورې خندا دې پورې ملنډې مه کوئ کینې او زه نن جاړم نه اوښکې نه به یم اکثر موږ ته خلک وایي یو احترام یې که نه تاسو خو بیا اوښکې به یم نه زما او زما د رب معامله ده چې زه د خپل رب سره څومره نږدېوالی یم او څومره لرېوالی دی دا زما رب ته پته ده پیمانه ما او تاسو ته نه ده پته نو زه تاسو نه بخښنه غواړم ډېر د سچېدل نه بخښنه غواړم زه هغه الفاظ دوباره ریپیټ کول نه غواړم الله کریم دې ما معاف کړي او د چا چې پکې خطا شوی الله کریم معاف کړي جزاک الله